خپلواکه ته پې نه شوې که نه ما دعوه څه کې غوسته ما دعوه دا کې غوستله چې کومه ته هره یوه دعوه کې چې هغه دعوه عقلا ممکنه وي دا په بیا واوره چې ته پې واضحه شي اول معیار پکې چې شی دی چې ته یو داسې دعوه کې چې عقلا ممکنه وي زه به مثال کې تا ته درکم دې عدد باره کې ما دعوه وکړه چې دا پنځم دی او څلورم دی اوس زما دا دعوه خلاف عقل ده ولې دا عدد به یا پنځه یا به څلوري دې ته خلاف عقل وایي قربان اوس زه یم چې دا شمارل 1 2 3 4 5 دا عدد دی ما چې ویل چې دا عدد دی دا زما دا دعوه ممکن ده که ناممکن ده ویوه ګوره مفتي صاحب تاسو باید تا پوهول غواړم زه صرف ستا سر خلاصول غواړم مسلمانانو پوهول غواړم زه دعوه کوم چې دا شمارل 1 2 3 4 5 دا عدد دی دا دعوه ما وکړه اول جز دی دا ممکن ده که ناممکن ده دا ممکن ځکه ده چې دا عددونه موجود دي دا پسې دا شمار پکې راځي 1 2 3 دا عدد کې راځي دا ممکن ده دویم جز دا دی اوس دویم جز کې زه تاسو رالم دویم جز دا دی چې زه وایم دا عدد یکدم ما بس زه نه منم ستا غونډه کې د لا نسلم په غونډۍ کېناستم او زه وایم چې دا عدد پنځم دی او څلورم دی نو دا دعوه اوس خلاف عقل ده او که دا د عقل مطابق ده زما دا دعوه به ته منې ما سره اوس دا ستا خپلې ګوتې ښیي که عددونه ښیي دا زما ګوتې 1 2 3 4 5 دې باره کې اوس زه دویم جز اول جز مې دا ویلو دا عدد دی شمار پکې شته تا ویلې عقلا ممکن دی شته پکې اوس مې دا ویلي دویم جز ته لاړم دویم جز کې دا وایم چې دا عدد پنځم دی او څلورم دی په یو وخت کې دا اوس پنځم دی او څلورم دی نشي کېدی دا به ته منې نه دا ولې خلاف عقل ده خلاف عقل ده ستا دعوه خلاف عقل ده مفتي صاحب دا عدد به یا څلور یا به پنځه دا نه دی چې دا د څلورم شي او په پنځه عین وخت کې د څلورو پنځه کېږي نه نشي کېدی شاباس اوس راشه د الله وجود عقلا ممکن دی او که ناممکن دی د الله اوکې د الله وجود عقلا ناممکن دی لا حول ولا قوه څنګه ناممکن دی ځکه چې مانګ او تاسو د مدعا مونږ تاسو مخکې خبره وکړه کنه د مدعا لپاره تاسو پوښتنه زمانه وکړه د دې تاسو واوروس دلته تاسو ما نه پوښتنه وکړه تاسو خو یاستئ که نارینه یاستئ دا ستا یو منټ دا ستا د خدای ماته ویلو چې د الله وجود ګوره عقلا ممکن څه ته وایي زه دې وضاحت وکړم عقلا ممکن به زه وضاحت وکړم چې دا مسلمانان پوه کړم دوستانو زما لاس کې دا تسبیح دی د دې وجود چې د تسبیح وجود عقلا ممکن دی نو د الله وجود څنګه ناممکن دی دا وایي د الله وجود ناممکن دی دا ورسره والله کې ورسره ومنم دوستانو چې زما وجود چې زه مخلوق یم زما وجود ممکن دی نو د الله وجود څنګه ممکن نه دی دوستانو چې هغه واجب الوجود ذات دی چې هغه د کائنات دپاره سبب دی ګوره خپلواکه ته لږ د عقل خو در کې نشته دی که عقل در کې وی تا به داسې خمقلو خلکو کار نه کولی ګوره اوبه دا اوبه ممکن دي که نه دي نو چې اوبه مخلوق دی دا ممکن دی د جوړونکی څنګه ناممکن دی نور دی ګوره دوستانو زه درته عقلي دلایل بیانوم دا نور دی د دې نور دا وجود عقلا ممکن دی او که نه دی ولې نه دی ما تا ته انرژي راکوي د جوړونکی څنګه ناممکن دی ملکی وی کهکشان د ملکی وی کهکشان وجود ممکن دی او که ناممکن دی ممکن دی نو چې د دې ملکی وی پیدا کوونکی څنګه ناممکن دی د دې ځمکې او د نور رفتار د دې ځمکې او د نور په منځ کې فاصله دا چې چا متعین کړې ده دوستانو د دې ځمکې او د دې نور په منځ کې رفتار متعین شوی دی دا ممکن دی او که ناممکن دی دا ممکن دی د نور رڼا 8 منټه 15 سکندو کې موږ ته رارسیږي دا ممکن دی نو دا نور ته رڼا دا رفتار چې چا متعین کړی دا ممکن څنګه نه شو دا وایي دا ناممکن دی د ګوره دوستانو ساينس دا نظر لري چې دا دغه چې دا څه ورته سپوږمۍ دا شاربل کوي زمونږ د ګریویټیشن د وجې د قوت جاذبه او د کشش ثقل په وجه باندې زمونږ د سمندر اوبه شاربي دا ممکن ده که ناممکن ده دا بالکل ممکن ده نو چې دا ممکن ده دکې دا د سپوږمۍ کې دا طاقت چا پیدا کړی چې دا څه کوي دا شاربل کوي عجیبه خبرې کوي وایي دا د الله وجود ناممکن دی دا اول دلیل شو دویم دوستانو دا موږ چې کومه دعوه کوو چې الله وجود
الله وجود عقلا ممکن دی او ناممکن بالکل ممکن دی دلایل مې به درکړه دویم د هغه په ثبوت کې عقلي دلیل هم شته او نقلي دلیل هم شته نقلي دلیل ما سره قرآن او حدیث دی او عقلي دلیل دا زما جسم دوستانو زمونږ په دې جسم کې خصوصیات دي په دې کائنات کې خصوصیات دي د هر یو شي دپاره سبب وي د کائنات دپاره سبب الله تعالی دی دوستانو علت او معلول کاز او افیکټ دا د فلسفي اصول دي یو شی چې وجود ته راځي د دپاره څلور خبرې پکار وي دا تسبیح وجود ته راغلی دی د دپاره څلور خبرې پکار دي دا ډایري ده دې ته چې وجود ته راغلی څلور خبرې پکار دي دا ما سره زه تا ته اوس څه وښیم دا کتاب دی دا چې وجود ته راغلی څلور خبرې پکې پکار دي په دې کتاب زما کتاب کې به درله خبره وکړم ځه تصفیه مې هم لرې کړي چې دا کتاب ما لیکلی دی زما نوم دی پې ما پې خواريګانې کړي الحمدلله کالونه مې پې تېر کړي دا کتاب علت تامه دی زه علت تامه ما دا خپلواک علت تامه دی دا بابا عبدالرحمن علت تامه دی او دا ټول کائنات چې موږ له په نظر راځي دا علت تامه دی علت تامه دپاره څلور خبرې پکار دي اول نمبر دوستانو د دې کتاب لیکونکی پکار دی هسې تاسو نه تپوس کوم چې د دې کتاب لیکونکی زه نه وی دا کتاب منځته راته په دې شکل نه راته دویم نمبر دوستانو د ده مټیریل چې د دې دا کاغذ ما سره نه وی دا کتاب وجود ته راتو هېڅکله نه راتو دریم نمبر د ده شکل او صورت د ده دپاره دا سایز متعین کول چې دا به زر چاپ کو 1500 چاپ کو دا ورته موږ متعین کړي دي چې دا موږ نوی متعین کړي او دې له موږ دا سایز نوی متعین کړي دا وجود ته راته هېڅکله نه راته څلورم نمبر د ده مقصد د ده مقصد که چېرته نه وی دا کتاب وجود ته نه راته دکه شانته کې زه وجود ته راغلی یم دوستانو ته وجود ته راغلی دا ټول کائنات دوستانو د دې دا علت تامه ګرځېدلی دی دوستانو دا معلول دی د ده دپاره علت الله تعالی دی دوستانو ماده نه وه دوستانو الله ورته څه وکړه ماده پیدا کړه د بگ بینګ دپاره الله تعالی څه شی شو علت فاعلي شو الله بگ بینګ وکړو دوستانو ماده پیدا کړه شکل او صورت یې ورته ورکړو او مقصد یې مولا بیان کړی ګورو دې ملحدینو نه موږ سوال کوو که ته وایې چې خدای نشته دی ته وایې چې دا انسان د شادوګانو نه کنورټ شوي دي نو په شادو او په انسان کې څه فرق دی او دا شادو چې د انسان نه شادو جوړ شو نو شادو خپل مقصد نه پیژني د حیواناتو ژوند تېرې ای ملحده تم د حیواناتو ژوند تېرې نه زه الله ما ته عزت راکړی ما ته ژبه راکړې په دې خبرې کولی شم دوستانو په دې ژبه باندې زه خبرې کوم او دا حیوانات پې خبرې نشي کولی زما په دې جسم کې خصوصا جامع اغوندم زه ښایسته ښایسته خوراکونه کوم زه آزاد یم زه سیمه زه دوستانو د دې نورو حیواناتو غونده کې د ځناورو غونده کې ژوند نه تېروم زه پاک ژوند تېروم زه حلال ژوند تېروم ما ته هر څه اصول ذکر کړي دي دا ټول کائنات ما دپاره مسخر کړی انسان مریخ ته لاړو انسان سپوږمۍ ته لاړو وعلم آدم الاسماء كلها علم الانسان ما لم يعلم ما ته الله علم راکړی پوهه راکړې ده دا ملحد مانه ځناور جوړی دا ملحد مانه شادوګان جوړی دا ملحد موږ نه بیزوګان جوړی دا ملحد موږ نه حیوانات جوړی والله کې در سره ومنم خپلواکه قسم مې د په خدای چې دا خبرې سره نه منم چې ته وایې چې یاره زه د خدای ونه منم موږ ته خو د خدای پاک دا خصوصیت راکړي دي دا صفات یې موږ ته راکړي دي ما ته د انسان د دوستانو د عزت تاج را په سر کړی دی ملحده ته زما د سر نه دا تاج اخلي ما د حیوان په سب کې پاسې ما د حیوان په سب کې ودرې ما د شادوګانو په سب کې والله العظیم چې در سره نه منم تاسې ګټې وډې وې خپل خواهش پرست راغستې خپل خواهش پرستي شروع کړل دا دونه ګوره هغه عقلي دلایل او هغه نقلي دلایل الحمدلله دا د ما په دې ثابت کړه زما د ژوند مقصد معلوم دی زمونږ کریټر موجود دی علت فاعلي علت صوري علت مادي او علت غیره هر څه موجود دي دوستانو موږ الله تعالی پیدا کړي او الله موجود دی دوستانو الحمدلله چې موږ مسلمانان ولکه کیمرا دې بنده کړه الله دې خوشاله کړي الحمدلله موږ سره د عقلي تاسو نه دلایل اوس دا ته نه مني مسلمانان مني خو ته نه منې مې مننو الله جنت سره وعده کړو جهنم سره موږ وایو خدای دې جهنم ته وغورځوه چې بس هلته کنده کې سوځېږي چې پته درته ولګي چې ته دا دونه دلایل نه منې د حیواناتو په سب کې ته موږ ودرې د ځناورو سب کې موږ ودرې د شادوګانو سب کې ته موږ ودرې د چینجو مارانو لړمانانو په سب کې موږ ودرې ولې ته موږ د انسانانو د انسانیت د درجې نه موږ ورځې دا د انسان لقب موږ ته الله راکړی دی الله تعالی موږ له په قرآن عظیم شان کې د انسان خطاب کړی دی یا ایها الناس موږ د انسان ویلی دی ته وایې چې تا هیو انسان نه ته تاسو شادوګان هستئ تاسو د شادوګان د نسل هستئ والله کې در سره ومنم زه خو یې سره نه منم جناب